بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. نن یو خصوصي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان د سټوډیو نه. ګران اوریدونکو، په یو معاشره کې کو فن ژوندی ساتل کېږي نو هغې له ضروري دا ده چې د هغې فنکار ذکر هم کېږي چې کوم فنکار هغه فن تخلیق کړی دی یا هغې کې هغه څه کار کړی دی. دې حوالې سره که موږ وګورو زموږ د علاقه چې کومه ده پاکستان، انډیا، افغانستان، دې علاقو کې چې کوم فنکاران په ابتدایي دور کې چا کارونه کړي دي، کو هغه ریډیو شو، کو هغه ډرامه شوه، کو هغه شعر ادب، دې ټولو حوالو سره نو هغې ډېر غټ خدمات دي د دې علاقې دپاره، د دې ژبې دپاره، د خلکو دپاره. نو دغه سلسله کې موږ نن یو پروګرام کوو. زمونږ نننی پروګرام د سمندر خان سمندر صاحب حوالې سره دی چې د هغه 22 کاله شوي دي چې موږ نه جدا شوي دي. نن به موږ په هغې باندې پروګرام کوو او زمونږ نننی میلمه د څه تعارف محتاج نه دی او هغې په خپله هم ډېر ښه لیکوال دي او بطور د ریډیو حوالې سره هم هغې خدمات شته دي. هغې حوالې سره د هغې واسطه هم راغلی د سمندر خان سمندر صاحب سره. موږ به نن هغې سره د سمندر خان سمندر صاحب په حواله خبرې او ترې کوو. زموږ نننی میلمه پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب دی. پروفیسر صاحب ټولو ناول خو تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې. پروفیسر صاحب ستاسو غوندې شخصیاتو سره خو موږ داسې ډېرې خبرې نشو کولی، خو کوشش به کوو چې تاسو دا خبرې موږ د عوامو ته ورسوو چې سمندر خان سمندر حوالې سره کومې خبرې ترې دي چې هغه خلکو ته ورسي که نه. نو دې حوالې سره زموږ نن انټرویو چې ده نو دا به لږ انفارمل انداز کې وي، داسې ډېر سنجیده انداز کې به نه وي چې کوم ستاسو هغه نیچرل سټایل دی. پروفیسر صاحب لومبیا خو راته دا ووایه چې څنګه تاسو نن سبا څه مصروفیات دي او ستاسو څه اکټیویټیز دې حوالې سره؟ زما مصروفیات ما اوس خبره کوله چې کوم سړي چې د کتاب سره تعلق نه وي که نه، یا کتاب لولي نه یا کتاب سره تړون ني، نو چې زه یم چې هغه یو عملي ژوند نه جدا شي نو چې هغه به څه کوي غریب یاره، د هغه ژوند به څنګه تېرېږي. نو زما خو جي بس د کتاب سره وخت تېرېږي، کتاب سره مې ژوند دی. خپله ذاتي لایبرري مې دا کتابونه پکې څو دي د هغې تعداد نه ښیم ځکه چې دا به خود ستایي شي. نو بس کتاب چې راپاسو او د ساري هغه معمولات چې ختم شي نو بس کتاب تلاس کو او کتاب لولو او چې دی نو قلم چړو غواړي نو قلم تلاس کو، کاغذ تلاس کو، لیکل شروع کو. نو بس دغه زمونږ چې دی نو مصروفیات دي. پروفیسر صاحب چونکې داسې زمونږ د نوې کل چې کوم دی ډېرو خلکو ته د سمندر خان سمندر صاحب باره کې ډېرې خبرې معلومات وي، خو د نوې کل کې بعضې چې کوم طالب علمان وي یا کم خلک وي هغې ته داسې ډېر معلومات نه وي. نو که زه یم تاسو د هغې یو جامعه غونته کې تعارف وکړو د سمندر خان سمندر صاحب څوک و؟ جی سمندر خان سمندر صاحب چې دی نو بنیادی حواله چې وه پیژنګلنه چې وه نو هغه ریډیو وه. هغه په نورو شعبو کې هم کار کړی دی، لکه په سیاست کې هم پاتې شوی دی او مزدورۍ هم کړي دي، خو د هغه د شهرت بنیادی حواله ریډیو او صرف ریډیو زه ګڼم. هغه ډېر لوی شخصیت و. تاسو ووایئ چې مونږ یو شخصیت راغوښتی، نو زه د وضاحت د دې خبرې وکړم چې ساجد صاحب زه شخصیت نه یم او دا زما دپاره یو ډېر لویه اعزاز دی چې زه نن د سمندر خان سمندر غوندې عظیم شخصیت باندې زه خبرې کوم. نو د هغه متعلق چې تاسو ووایئ چې د نوې نسل ته د هغې متعلق څه معلومات نشته، زه په وثوق سره وایم چې نشته، ځکه چې د هغې د وفات هم چې دی نو په کال 1900 چې دی نو هغه په 90 کې وفات شوی دی. نو بلا وخت شو هغه د وفات 22 کال وشو، په دې کې یو نوی نسل راغلی دی او هغه نوی نسل چې دی نو بلکې زه د موجوده نسل ته دریم نسل ویم. نو دریم نسل چې کوم دی زمونږ ذهین خلک دي، تکړه خلک دي او اکټیو خلک دي، خو د دوی چې دی دلچسپۍ بدلې شوي دي. نو چې دلچسپۍ بدلې شوي دي نو د هغې سره هغې زمونږ د زړو خلکو د پیژنګلو څه کوشش نه کوي چې یو پکې سمندر خان سمندر خان سمندر صاحب دی د نوخار سره خواته یو کلی دی بدرخو، دی د هغې د اوسیدونکو او د ده چې دی نو په کال 1901 کې پیدا شوی
او د د پلار نومو منصور خان. د پخپله چې لوګېدلې ژوند د یو کتاب دی هغه لا چاپ نه دی. په هغې کې هغه ډېر دلچسپ واقعات لیکلي دي، د خپل ژوند حالات یې لیکلي دي. او زه هغې سړي ته لوی سړی وایم چې هغه د خپل ژوند حالات په خپله چې د هغه کې د لیکلو صلاحیت یې او هغه ولیکي او نوې نسل ته یې حواله کړي. نو دا لګېدلی ژوند چې دی نو د هغې چې دی غیر مطبوعه کتاب دی. نو په هغې کې هغه لیکلي دي چې ما باندې مور او پلار جانس خان نوم ایښی، جانس خان. خو یو فقیر زمونږ کوڅې ته وی راغی، دا به وي ما ته مور وی چې تاسو کره ماشوم شوی دی، ما ته یې لږ وښایئ. نو چې زه په اومي کې وله وښکلم، دا مې مور وی راته وی. نو چې وی وښکلم نو وی هغه را باندې څه دم واچو. بیا ما ته چې بیا تپوس یې وکړه چې د څه نوم دی؟ مونږ ورته جانس خان. وی چې نه، د ده نوم سمندر خان کې دی. نو د هغې فقیر په وینا باندې دا په هغې لوګلي ژوند کې هغه چې دی لیکلي دي په خپله چې دا زما د مور وینا وه. نو سمندر خان د هغه نوم او سمندر تخلص. تاسو وایئ چې دا وختي تاسو تپوس وکړه چې زمونږ د پښتو شاعرانو کې دا دی چې دی نو د خپل نوم ریپیټ ولیکي که نه، سمندر خان سمندر، ګل محمد خان ګل. نو زما خیال دی چې دا صرف په پښتو کې دا روایت دی، ځکه چې زما زه د اردو طالب علم یم، ما خو د اردو د چا شاعر چې دی نو داسې تکراري نوم نه دی اورېدلی، نه په انګریزی کې شته، په بله ژبه کې. بهرحال ښه روایت دی، ټیک ده، دې کې څه خبره نه ده. نو سمندر خان سمندر صاحب چې دی نو په ملک الشعرا باندې هم یادېده. ملک الشعرا لکه چې حمزه بابا ته غزل بابا وایي که نه، ځکه چې هغه د غزل کې ډېر لوی مهارت لره. دغه شان سمندر خان سمندر چې دی په نظم ګویۍ کې ډېر لوی مهارت لره. نو د هغه چې یو نظم ووې، بلکې زه به وروستو په هغې باندې خبرې کوم، د علم سوکه چې هغه کال 1913 کې لیکلې وه، په 1913 کې بیا چاپ شوه. نو دا علم سوکه چې په اسلامیه کالج کې هغه واوروله، نو هم په هغې محفل کې هغه ته د ملک الشعرا خطاب ورکړی شي. نو هغه په ملک الشعرا باندې یادېږي، په حقیقي معنو کې ملک الشعرا. نو دغه شان هغه د رسمي تعلیم نه چې دی نو نه دی کړی، لکه سکول کې داخله او دغه کورني حالات داسې وو. نو بهرحال څه وي 3 4 پورې هغه سبق ویلی دی. یار ته داسې سړي به ته چې دی نو د ذهني د ذهانت د هغه د مشاهدې بس تعریف کې چې هغه د عربی منتهی و، هغه د فارسی منتهی و، هغه د رموز خودی او د اسرار خودی ترجمه کړې ده که نه، او په هغې کې نوې نوې ټکي یې جوړ کړي دي. نو هغه د رسمي تعلیم نه بغیر په خپله مخه باندې تعلیم حاصل کړ، خو د هغه ماشوموالي ډېر په تکلیف تېر شو، ځکه چې مېرمنه مور یې وه او ډېر لوی خاندان و، وروڼه و. نو د غریب چې دی د هغې نه پس په هغې تکلیف ده ژوند کې چې دی نو کاڼي ټک، دا د په لوګېدا ته د ځان نه خبرې نه کوم، چې دا لوګېدلي ژوند کې لیکلي دي. کاڼي ټک دا چې په سړک ناست یو کاڼي ټکی، دا به هغه چې دا کار هغه کړی دی، هغه ټانګه چلولې ده، هغه چپړاسي توپ کړی دی، او د هغې نه پس هغه څه ټک ټوک نور کارونه هم کړي دي، جادوګري کړې ده. جادوګري دا د لاس شعبه د بازي نیږي. دا وایي چې دی نو یو پیرنګي وایي زه هغه سره چې دی نو شاګرد شوم، نو بیا به مونږ د چوڼو کې به ګرځېدو، نو ما د هغه نه دغه چلم زده کړ، خو بیا وروسته ما چې دی نو هغه جاري ونه ساتلی شو. بهرحال خو ډېر په فخر سره، او زه یم چې هغه سړی ډېر لوی سړي چې هغه د خپل تکلیفونه د ژوند هغه یاد وساتي، هغه بالکل چې دی نو هغې نه هغه انکار ونه کړي چې لکه ګنې زه د سرو د کاشوغې سره پیدا شوی ما. ځکه چې سمندر خان سمندر بیا وروستو په ادبي دنیا کې ډېر لوی شخصیت و، که هغه د ځان په هکله هر څه وی نو هغه خلکو به منله، خو هغه دا نه ده کړې. د هغې نه پس دي هغه چې دی نو د سیاست کې هم پاتې شوی دی څه لږ ډېر، او د پښتنو د سیاست چې و د باچا خان ملګرتیا هغه کړې ده.
بیا په کال 1943 کې هغه ریډیو ته راغی او دغه ځای نه د هغه د ژوند یو بل چپټر شو. ٹھیک شو. ډیر مننه پروفیسور صاحب، تاسو ډیر تفصیل سره دا خبره وکړه. زه به تاسو نه نیکسټ چې کوم ورپسې سوال دی داغي چې کوم کارنامه ده یا داغي چې کوم کنټریبیوشن دی داغي حواله سره کول غواړم. خو زه به غواړم دا چې تاسو اوریدونکو ته په دوه حصو کې دا کې چې څنګه موږ تاسو سره آف د ریکارډ چې کوم ډسکشن کو زم کو تاسو د ریډیو حواله سره داغي خدمات باندې ډومبه خبره وکړي، نو بیا به زه تاسو نه دویم سوال دا اغي ادبي خدمات حواله سره کوم. دې چې ریډیو ته راغی نو هغه د ریډیو نوې زمانہ وا په 15 کې دا ریډیو جوړ شو او درې کمرې وړې په یو کې به انجینیر ناستو، په بل کې به چې دی هغه میلمانه چې کمره غریبه ناستو او درېم همدا ستاسو دا سټوډیو چې دومره سټوډیو به وه 12 دربیټ پای کې به مایک چې دی نو ولاړو او عبدالکریم مظلوم صاحب د هغې ړومبې پروډیوسر ړومبې پیشکار او زه به تاسو ته ذاتي طور سره د دې خبرې استدا کوم چې په هغه یو مکمل پروګرام وکړم. بالکل. نو هغه بیا د هغې نه په دا سیکریټریټ کې وجي دا ریډیو سټیشن پېښور سیکریټریټ کې او د دې دپاره ټرانسمیټر هغه 5 کیلو هارت ټرانسمیټر ورته مارکونی مفت ورکړی و، اتیه ورکړی و. هغه څنګه ورکړی و؟ هغه صاحبزاده عبدالقیوم خان گول میز کانفرنس له انډیا دغه ته تلو، لندن ته تلو، نو هغه مارکونی سره ملاقات وکړ. ویجی مونږه چې دینو چې دا زری علاقه ده او مونږه چې دینو په لومبي جنگ عظیم کې ډېر خدمات کړي دي او زمونږه د معاشره چې دا د جنگ جګړو چې دینو ډېره عادي ده، نو که تاسو مونږ ته یو دغه اویل زبر نو هغه لاره رسېدل نو چې هغه د مایکروفون ټرانسمیټر راغلی نو هغه نه پس کار شروع شو. لومبه ډرامه چې دینو د وینو جام چې دینو زمونږه د اسلم خان خټک سره هغه پیښ شو په هغې باندې. بهرحال دا خو بیا خبره خو بیا ریډیو د هغې نه پس چې دینو ریس ګراوند ته مخامخ چې دا اوس پل انټرکانټیننټل دی هغې ته مخامخ دا کچری چې ده دې سره خواته یو ګراوند شانو هغلته د ریډیو د ضرورتونو مطابق عمارت جوړ کړ. نو د سمندر صاحب کې نوکرې دی نو هغه بیا دغلته نوکر شو. یاره جی نوکر څه شو چې هغه د ریډیو ضرورت شو. لکه ما وختیم دا خبره کړې وه چې تاسو به میډیا ته د چا په حواله لاړ شئ، بالکل د چا په ریفرنس به لاړ شئ، بالکل، خو که تا کې صلاحیت نه که نه بالکل نو تا هغلته پاتې کېدی نه شي. په دویمه ورځ به تا ته وایي چې ډېره مهرباني او بیا یا که تا کې صلاحیت وي نو ته به د هغې ضرورت شي. نو سمندر خان سمندر چې و نو هغه د ریډیو ضرورت شي او د ړومبۍ ورځې نه د هغې په پروګرامونو کې چې دی نو دونه مداخلت دخلندازي او د هغې باندې عبور حاصل شو چې هغه زه درته ووایم چې سجاد سرور نیازي چې دی د ریډیو ډایرکټر و د هغه چې دی نو درې ځله په ریډیو کې راغلی دی په پېښور ته د هغه 200 روپۍ تنخواه وه د ده 800 روپۍ تنخواه د دې نه تاسو د سمندر خان سمندر صاحب اهمیت چې دی نو محسوس کولی شي. بیا جی عبدالله جان مغموم صاحب چې کله په ریډیو کې نوکر شو نو دی بیا یو پروګرام شروع کړ هدایت خان او قاضي صاحب. هغه پروګرام چې و که نه نو هغه چې دی نو داسې اصلاحي شان پروګرام او په هغې کې به د معاشرې کومې خامې چې وي معاشرتي به بیانولې. قاضي صاحب به ورته نصیحت کو او د هغه نوم هدایت خان هغه به اورېده دا جي چلېده. نو بیا دا سموده دا پروګرام اجمل خټک صاحب لیکلی. دا پروګرام چې ختم شو بیا د دوستانو خبرې اترې شروع شوې پروګرام. تاسو یقین وساتئ چې دا پروګرام سمندر خان سمندر څو کاله لیکلی دی؟ 40 کاله لیکلی. او بیا چې دی ریټایر شو کلی ته راغی هم دی د هغې مجبوري وه او روزانه یې لیکلی دی که نه. نو چې بیا به د کلي نه به د سکرپټ لیکه
بیا اخر د ورته وی چې زه اوس چې نشم لیدلی. نو ما وختي ما نه شو کال 1901 کې پیدا شو، کال 1990 کې وفات شو. دا تن کال دا عمر. نو دوستانو خبره اترې چې بیا وروسته دا غي حجره نوم شو. نو دا چې دینو څلوېښت کاله هغې لیکلی دی او مشهور کریکټرز پکې چې دی نو پنده خان و شاه پسند خان و او چې دی نو ګل محمد لالا و پکې دی به خبرې کولې. بهرحال یاره د هغې د ریډیو هر یو یاد چې دی نو یاد دی. نو بیا چې دی نو سمندر خان سمندر صاحب یوازې سکرپټ نه دی لیکلی، هغه ډېر ښه صداکار دي، په ډرامو کې کار هم کړی دی. د آسمان بنجاري کې هغه د آسمان بنجاري و کنه جی. او بل کوم د خبر رسان ستاسو خطونه زمونږ جوابونه دا باغوي کنه جی. نو پخوا یو دغه چې چا په پروګرام وره ریډیو خرچه اورېده نو هغه به خطونه به ورته دي ستاسو هغه چې نو ډېر مزیدار ډرامه مو اورېده ډېره دوی به ورته شکریه. ماته یو یاد دی زما د الکواني یو پروګرام دی ستاسو هغه پلانې ډرامه چې هغه ډېره ښه وه، ستاسو د میوزیک پروګرام د موسیقۍ هغه ډېر ښه د به هر یو شکریه شکریه شکریه. بیا اخري کې وایي یاره وایي دغه یو شکریه ده چې هر چا ته بوسه بوسه کوم. او هغه چې دی نو ډرامو کې به هم کار کوو، د آسمان بنجاري، لور خور، دا ډرامې هغه چې 55 ډرامې اویلیبل چې کوم دي 55 دا صرف ډرامې دي. د هغې نه علاوه فیچرز کنه جي، د هغې نه علاوه دستاویزي پروګرامونه چې چا به څه نشو لیکلی ته ته به یې راشه ته ولیکه. نو هغه او ده به ډېر په دغه باندې لیکه او عزت یې و د هغه ضرورت و د هغه. نو دا د هغه د ریډیو چې دی نو خدمات و او په پېښور صدر کې اوسېده ځان له او چې دی نو پیدا به ریډیو ته تلو راتلو. زمونږ ورسره ډېر څه نږدې تعلق نو، خو ما په هغه لاره به لیده او بیا ریډیو ته چې به لاړو د هغه خبرې به مې اورېدې. خو دا ما سره دا ما ته دا اعزاز حاصل دی چې ما ټي وي دپاره د هغه سره چې دی نو انټرویو کړې او هغه انټرویو هم څه عجیبه دلچسپه انټرویو وه. د انټرویو نه مخکې عبدالله جان مغبون صاحب چې دی نو مونږ ناستو خبرې اترې م کولې نو هغه ته وایي مغبون صاحب ته آف د ریکارډ ورته وایي چې مغبون دغه دی یاره وګوره د خپې مې کار نه کوي اوس که نه. نو ما مغبون صاحب ته مې د غوږ را دې خوا کړه مې نه دی شوي سړی ښه. وایي همایون څه وایي همایون څه وایي مې دې ما نه نه ووایه څه دې ویلي دي. نو هغه ورته وایي دی وایي چې نه دی شوي او که نه نیم شوي که نه. په 85 کاله کې سړی به وي چې نو تر کومې چې نو شوي بالکل کور کې ورسره هم موږ ملاقاتونه کړي دي چې دی نو د هغه جي ټول عمر لیکل کړي دي او خدای پاک په هغه باندې دا احسان و چې د جون کې ورته هغه ته د ملک الشعراء خطاب ورکړی شوی دی او عزت ورته ورکړی شوی دی او ډېر. نو د هغه جي دا خو د ریډیو دغه نور دغه ادبي بالکل ما وی چې دا چونکه په انټرنیټ باندې چې کله موږ وګورو نو د هغې ادبي خدماتو حوالې سره هم ذکر موجود دی. نو زه یم چې تاسو اورېدونکو ته د هغې ادبي خدماتو حوالې سره ووایه چې د هغې ادبي خدمات څه وو. داسې چللی دي د هغې د ټول نه لوی کمال چې دی د توحید ترنګ د هغې یو کتاب دی چې هغه د شاهنامه اسلام په طرز باندې لیکلی دی. هغه وایي چې فردوسي 50,000 شعرونه لیکلي دي. زه به چې دی نو هغه په دې میدان کې زه هغه له شکست ورکوم. تاسو خبرې 67,222 شعرونه چې دی نو هغه د توحید ترنګ لیکلی دی. لس جلد او دا خلا چې پښتو اکیډمي زه د هغې د دې کار تعریف کوم چې دا ولا چاپ کړی دی او هغه په دې لایبرري کې شته چا لوستی دی نه دی لوستی د هغې ماته پته نشي. خو به هر حال هغه د کلمې توحید چې دی نو کلمې طیبه تشریح ده پکې، بیا د حضور سیرت پکې بیان شوی دی
او بیا چې دینو لکه د حفیظ جالندری شاهنامه اسلام چې دی کنه د هغه واقعیات چې د حضور د جون چې دي هغه بیان کړی دي. نو دا یو کتاب دی او 55 لکه ما چې ډرامې وي. بیا دي دا غي نور چې دی دغه ډیر زیات کتابونه دي د شعري. خدایي چې کوم مشهور او معروف کتاب دی هغه د علم سوکا ده. ها د علم سوکا هغه دیش بندونه دی پاره کې او کمال دا دی چې دا علم په بونیر کې د غر نوم دی او هغه لیدل نو تش صرف خبره اوریدل خو هغه د والی سواد سره بیا ډیر زیات دا مینم وا د دواړو یو بل سره مینا وا. نو دی با اکثر التتلو بیا ورته هغه ته ورشه کنه نظم دی پیلی کلی دی غر خو ګوره کنه نو هغه ولید جی یره جی دیش بندونه دي هغه د ایمیجنری د تصوراتي او د فطری شاعری کمال دی کمال کنه. نو پاره کې هغه یو فضا جوړه کړې ده او دا هغه فضا ذکر کړی دا د ګړو بيزو ذکر کړی دی الته چې کومه چشمی دي کنه دي دا غي ذکر کړی دی کومه وریځ چې دا غر په سوکه باندې ګرځي ودا دا غر د سوکې نه وریځ داسې تودي لکه زما د محبوبه په مخ باندې چې زلفې خوري دي. واه زبردست کنه دي او د چشمو دا او بد داسې لاندې نظمات داسې ښکاری لکه چې د سرو زرو تارونه پز مکه باندې سوک شیندي کنه دي. نو بل کمال دا دی چې زه ووایم چې ما خپل زوی ته پروفیسور عظمت هما ته دا استدعا وکړه ریکوست مې ورته وکړه هغه د دې خبرو ډېر شوقین نه دی چې ته د دې شاهکار نظم ترجمه وکړه. نو د دې شاهکار نظم هغه د منظومه ترجمه په اردو کې وکړه. نه چې اردو دان خو ملک خبر شي کنه چې یاره د سړی چې دینو څه کمالات کړی دي. نو دا غي رومبه بندي جی دا اردو دا ترجمه پروفیسور صاحب تاسو مینس کې زو دا کوم خو ما کته کلامي کوم خو ما چې تاسو دا اغه نه مونږ ته یو څو شعرونه وینو ډیر به خوي نظر ته ما دا بنوي مو دا ترجمه ویم ٹھیک ہے بالکل. پہل رومبه بندي جی لکوالو ذی لشوقا لکوالو ذی لشوقا آسمانونو ته کوتره چورلندی خوري په فضا کې کوزه ګوري ګرځي برا سیر کوي د غره سره د دنیا له درد و غم دا ساعت ته بے خبره او د علم په سوکه ناسم زل ټول جهان لپاره پورته دا د وایند اپ د هر یو بند وایند اپ دی چې د علم په سوکه ناسم زل ټول جهان نه پورته. عظمت داغی ترجمہ کړی دا وہ اپنی مرضی سے جا کے چھو لے وہ اپنی مرضی سے جا کے چھو لے فلک کو جیسے ہو ایک کبوتر. واہ زبردست. فضا کو اس نے کیا ہو بس میں فضا کو اس نے کیا ہو بس میں وہ دیکھ نیچے مگر ہے اوپر ہے پر مسرت کے دل ہے طائر بسیرا اس کا پہاڑیوں پر اسے نہ کوئی ہے فکر دنیا ملال کوئی نہ ہے دلدر علم کی چوٹی پہ میں ہوں بیٹھا کہ میں ہوں سارے جہاں سے اونچا. زبردست بهترین دے هغه چې دینو دا لومبه بند هغه دا 30 بند هغه ترجمه کړی دي. نو ماته دا شایکه خبره لسته زه نه مې دویش کتاب چاپ کړی دام پکې دام پکې صحیح. نو دا جی او دا هغه اخیری بند درته وایم اخیری بند چې دینو ترجمه درته وایم ترجمه بلندیوں پر خیالی دنیا بلندیوں پر خیالی دنیا کس جہاں سے بہت ہے اوپر مگر حقیقت میں ہوں زمین پر اگرچہ دل ہے بلندیوں پر فلک پہ لوگوں کا ہے بسیرا مکان میرا پہاڑیوں پر میں ریت پر ہوں بمثل قطرہ میں نام کا ہوں محض سمندر. واہ زبردست. میں ریت پر ہوں بمثل قطرہ واہ زبردست. واہ میں نام کا ہوں محض سمندر. هغه چې هغه خاص سړی مو خپل عجزي او هغه نه هغه چې زه ما ته خلک سمندر وي خو سمندر نیم د ساس کې ما د علم ساس کې هم کې دینو نه شکلې. واه دا د لوی سړی کمال دی. بالکل جی. د لوی سړی کمال د عالم سړی کمال
چې هغه کې به خاکساری په عالم کې چې خاکساری نه کنه نو هغه ابلیسیت دی. بالکل دا خبره ټیک ده. هغه بیا ابلیسیت دی. نو دا جی داغه د علم سوکا داغه نه علاوه داغه نور کتابونه فاروق اعظم سلسبیل د قران جړه بل دیوی او د سپرلی باران او دا چرینو ما صرف یو څو نمونه واغشتل. خدا کتابونه ټول په ارکایو کې پراته دي او هغه چرینو چاپ نه دي. دغه شان داغه چرینو 55 ډرامونه علاوه چې کوم نثری کتابونه دي پاره کې دي پښتني لا چاپ دي. لوګیدلې جون غازی او غزا کاروان روان دي جوهر سمندر حضرت یوسف نگارستان خبره. دا لوګیدلې جون چې دینو زموږ وحدت اخبار 13 میاش هفتوار چاپ کړي خلکو ډېر خوښ کړي دي. دا هغه کې خوبي دا ده چې نه صرف داغه د جون حالات دي بلکې داغه د نثر کمال دی. ته به وایې چې یاره زه په د ګلونو په باغ کې ګرځم. د ګلونو په باغ کې نثر چې دی کنه جی شاعري په خپل دی داغه خپل اهمیت وی خو زه د شاعرانو زیات نثر له اهمیت ورکوم ځکه او نثر ماغه نثر خوږ نثر روان نثر چې هغه باندې خلک پوېږي ځکه چې ته علم په ساده ژبه کې چاته ونه رسې خو علم نشو کنه. بالکل نه جی زمونږ عالمان صاحبان تقریرونه کوي خو الفاظ لګران دي. بالکل عوام ورته ساده ناست دي. پکار دی چې د عوامو په ژبه کې عوامو ته پیغام ورسول شي. بالکل نو دا لوګیدلې جون چې دی نو ډېر ساده او ډېر مزیدار نثر دی. جی نو دا چې دی نو دا د نثر کتابونه دي. پروفیسر صاحب تاسو ډېر تفصیل سره داغي ادبي خدماتو حواله سره خبرې وکړې او تاسو چې ذکر وکړو چې ترجمه هم کړې د تاسو زوی داغي د کتاب د نظم نو داغه د پارام داغه شکریا چې دومره غټ سړی دغه چې دینو خلکو ته واپس را ژوندۍ کوي په اردو ژبه کې دام داغه ډېر ښه کنټریبیوشن دی. خود یو سوال زبل بتا سونه کوم چې دی ترجمه وبم کولا دی ډېر ښه مترجم مو جی 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 دی حواله سره زم چې تاسو اوریدونکو ته وای د ترجمه په حواله او د دې ترجمه د صدقه کړو او مطلب بیا دغه حواله سره کو زم تاسو لګونته کې زمنګ د پښتو ادب کې یا پښتون سوسایټي کې موږ وګورو نو زیات تر د ترجمه رجحان کم دی یا زیات دی دغه حواله سره زم تاسو خبرو کې او چې زموږ د زړو کتابونو ترجمه شوې دي دا بایدید انصاری کتابونه چې دینو ترجمه شوې دي دغه شان چې دینو پښتو اکیډمي د رحمان بابا د کتاب ترجمه کړی دا دغه شان زموږ چې دینو د رحمان بابا دیوان مکمل دیوان هغه ترجمه شوی دی او نو دا ترجمه روانې دي خو زه وایم چې د شعر په شعر کې ترجمه ډیر ګران کار دی ازمه ډیر لوی کمال کوي کنه چې دا هغه په عمره بهر کې کړی دی خو زه وایم چې د نثر ترجمه چې دا نو دا ډیره ضروري ده. نثر چې دی دا د ژبې خزانه سیوا کوي او یوازې زم د اردو نه د انګریزي هم ټولې ترجمه پکار دي کنه او زه د نوې نسل ته دا وایم چې تاسو کتابونه وګورئ هغه هضم کې او دا غي ترجمه وکړئ. نو ترجمه ډیر ګران کار لکه چې زه په انګریزي هم پوهیږم نو زه چې په پښتو کې ترجمه کوم نو زه په پښتو هم پوهیږم ځکه په اردو کې ترجمه کوم زه چې په اردو په دواړو ژبو باندې زما چې نو پروګور حاصلې. بالکل د چې زمونږ سمندر صاحب رموز به خودی او اسرار خودی د اقبال دو کتابونه په پښتو کې ترجمه کړي دي او پاغه دونه بهترینه دیباچه لیکلې ده او د ترجمه اهمیت بیان کړي دي او د ترجمه خصوصیات بیان کړي دي کنه هغه وایي چې ترجمه کې د اصلیت خوند پیدا کیږي او دا مثال دې څنګه ورکړي مثال د کمال ورکړي هغه دا وایي چې لکه یو صادر دی تا پاغه باندې ګولونه جوړ کړو تاپې دی هغه په صادر په سپین صادر باندې را باندې خلک تاپې لګي ګولونه جوړ نو ترجمه سره دا صادر چې اړول کی او هغه چې تاسو څنګه ښکاری دا ترجمه ده اوریجنالیټي پاره کې ډیر خدای باوجود دا یو تت شان
اندازه. نو دا د شاعر مترجم کمال دی چې هغه دا ترجمه څنګه کوي. د رموز بیخودی او د اسرار خودی ترجمه د کمال ترجمه ده. د پکې نوې نوې ټکي را پیدا کړي دي لکه کهکشان ته څه وایي آسمان لارې دا هغه یو ټکی را پیدا کړی انګریزي ملکی وے ورته ملکی وے کهکشان ده ستورو غومبک کنه جی هغه ته وایي څه ورته آسمان لارې. کیف و کم دا چې دی نو د انساني نفسیاتو یو چې دی نو کیفیت او څنګه او څه د دې ترجمه کړې. نو دا دی ما خو صرف یو دوه مثاله د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د سمندر خان سمندر دا ترجمه د رموز بیخودی او د اسرار خودی څومره د کمال ترجمه ده. نو دا هغه د ذهانت کمال دی په ژبو باندې چې کوم کمانډو په ژبه باندې چې یو سړی دی هغه صرف چې دی نو درېمه پورې سبق ویلی دی بالکل او هغه اقبال ترجمه کوي. اقبال چې د جرمني د پی ایچ ډي کړی ده بالکل او د هغه فلسفه چې ده هغه د فلسفي بنیاد هغه فراهم کړی دی د مشرقي فلسفې هغه چې دی نو سمندر خان سمندر په هغې ځان پوهیږي او هغه بیا چې دی ترجمه کوي د هغې نه د مقابلې ترجمه چې دی تر اوسه چا نه ده کړې. بالکل جی پروفیسر صاحب تاسو چې کله آف د ریکارډ موږ خبرې کولې تاسو ناست وې تاسو صداقي د مشاعرې څه واقع هم بیان کړی وه تاسو هغه واقع د اورېدونکو ته مو وینو سمندر صاحب چې دی نو په خپل لوګېدلي ژوند کې لیکلي دي چې زه خاندم ډېر کم ډېر لږ خاندم بس موسکې شمه. نو د هغه طبیعت چې دی نو لږ ډېر د غصې طبیعت یادېده د غصې سړی یادېده. خو بهرحال دا نه لوی سړی و نو هغه لوی سړی چې و که نه جي د هغه سړی غصه هم برداشت کوي د هغه چې دی نو مینه هم برداشت کوي د هغه چې دی نو هر ادا برداشت کوي که نه. نو هغه به مختلف قسم رویې وې په ریډیو کې هم. یو دا چې هغه چې کله ریډیو کې نوکر شو نو یو سایکل یې اغوښتی و سایکل یې اغوښتی و او د هغې سایکل هغه چې دی نو چاله ورکاو نه دغه سایکل چې رابغې یو ګوټ ته به یې ودرو چا به چې غوښته سمندر صاحب دغه صدره پورې لږ ورځو لږ سایکل نه سایکل چلنو. یو ځل د هغې د خلکو صلاح وکړه چې یاره دې سجاد سرور نیازي صاحب ته وایو خو زم ډایرکټر دی چې دې ته وغواړي چې ده ته به څه وایي که نه. اوله لاړه وی سمندر بھائی جی ذرا کباب منگوانے ہیں صدر سے یہ سائیکل کی ضرورت ہے. نہیں جی سر معافی چاہتا ہوں سائیکل نہیں دے سکا. دا هغه چې دی کمال جی بل چې دی د هغه غصه ډېره مشهوره یو ځل مشاعره کې مشاعره وه او چې دی نو مشاعره کې روانه خلک مشاعره کې وایي او شاعر خواهش هم دی یاره ماته د څوک بیا ووایه ووایي که نه. نو هغه وایي چې ده ته یو ځل ووایه بند زه پښتون یم درون پښتون یم درون پښتون دا د مشهور نظم دی او دا د خټک ډانس په ریدم کې دا لیکلی دی د خټک ډانس په ریدم کې. یو نظم د ډنډت په ریدم کې لیکلی ډنډ ډنګ ډنګ ډت ډنګ ډنګ ډت په دې کې. نو د چې دا نظم وی یو وی چې سمندر صاحب به خوشحاله شي وایي سمندر صاحب یو ځل بیا ووایه نو ده ورته ووایي وي زه واوره بیا ووایي په دویم ځل بیا ووایي مړه وایي یو ځل اوره که نه دې شور دې جوړ کړی دی زه به نور مخکې نه ځم او د غصې نه پاڅېده وایي چې زه نور نه ځم ډویم نه. یار ته ریډیو مشاعره لایو روانه ده هغه بیا خلکو په زور راوسته نو هغې کې بل جي هغه به د دوستانو خبرې اترې کې به چې دی نو دغه چې وکړه سمندر خان سمندر هغې کې به هغه په سنډا سور راته دغه سنډا مشهور نو هغه دا سنډا دا کریټ کړی سمندر صاحب 40 ساله ورته سکرپټ لیکلو. نو هغه وایي چې او دا لطیفې به پکې نه نیسي 15 منټه به هغې چې دی ګپ لګو د هغې نه پس به 3 ریکارډ انډین نغمې به وي او بیا به لوکل خبرونه ابا غلام احمد خان یا شاه پسند خان وي او دا توکل خان او پیندر خان بچو دی به دا مزایه خبرې کولې. نو هغه تاسو ته ما دا خبره مخکې هم کړې وه چې حجره کې ناست هلکه وایي په دې د کوټه کې یار
پخوا په وجه کې لالټینونه به یا به ډیوه وه وی چې دا چندخ ټوپونه وي یار دا چندخ څه کوي یار وی مړه دا چندخ نه دی ګل احمد خانه دا د توکل خان د پودې سورې دی دې چې سره اړی راړی نو مونږ ته ښکار چې دا چندخ دی که نه دغه شان یو ځل میونسپل کمیټه اعلان وکړ چې یاره په دې ښار کې سپي سیوا شوي دي نو مونږ به اتانې سپي چې چا مړ که که نه هغه له به اتان خو ثبوت پسې هغه نه به لکۍ پرې کوي نو مونږ له به راوړي نو مونږ ته به لکۍ شماري نو مونږ به ورته هغه عمره پیسې ورکړو نو دغه ورته وایي چې پنده خان وایي چې دغه ګل احمد خان ورته وایي چې یاره بس ټیک ده که نه یار ته مهرباني وکړه دا خو ستا دپاره سمه مزدوري شوه وی به داسې چل دی چې تم را سره یې که نه لکۍ به ته پرې کې او وړم به زه نیمې پیسې ستا نیمې زما نو دا قسم لطیفې به دي دا د سمندر صاحب کریټ کړې وي دوستانو خبر راته وکړي نو د دې نه د هغه د ذهانت اندازه هم لګي د هغه د مزاح سره د تعلق د اسمان بنجاري د هغه چې ډېره مشهور او معروف ډرامه ده په هغې کې هغه خپله د اسمان بنجاري نو دا ډرامې وي د هغه د هغه نو دا خبرې وي د سمندر خان سمندر پروفیسر صاحب یو خبره به بله در سره چونکې تاسو رایې پې مخلم او د سمندر خان سمندر صاحب حوالې سره چونکې دا داسې شخصیتو چې د ریډیو کې هم کار کړی دی بطور صداکار کار کړی بطور پریزنټر کار کړی دی او په خپله یو ښه لیکوال ادیب هم او ښه شاعر هم نو د شاعر دپاره مطلب چې مونږ اکثر وینو مونږ سره پریزنټرز کار کوي یا مختلف صداکاران چې په ریډیو کې کار کوي نو دی کو یو ښه شاعر یا ادیب وي نو د ده ته څومره فایده ورکوي یو ښه پریزنټر جوړېدو کې یا یو ښه صداکار جوړېدو دا چې چل دی زما 2 نه د ریډیو سره تعلق پیدا شوی دی لا په سکول کې د هغې ځای نه راواخلې د ریډیو ټول ګولډن ایج اوس خو خیر څه مسایل دي هلته نو چې کوم پروډیوسر سره زما تعلق پاتې شوی دی یا زما ډرامې پیش کړې ده یا زه د ټاک له تلیم د هغه د علمیت زه قایل شوی د هغه د ادبي خصوصیت او د ادبي چې دی په ادب باندې د عبور زه قایل شوی د هغې وجه دا وه چې هغه به چې نوکرېده نو د هغه بنیادي خصوصیت به څو چې ادب سره د هغه شوق زمونږ چې دی نو هدایت الله ارباب صاحب د 47 48 49 کې لومبي پروډیوسر په ریډیو کې بیا دغه ته راغی اس پی شو دلته مردان کې اس پی پاتې شو بیا ډي آی جي پي سن ریټایر شو هغه جی دونه ادب دوست انسان چې هغه ټپې په انګریزي کې ترجمه کړې دي هغه چې دی نو رباعیات خیام ترجمه کړې دي هغه د رحمان بابا شعرونه ټول نه لږ لږ نو دا چې په یو ادبي خصوصیت په چا کې نه او صلاحیت په چا کې نه نو هغه به ریډیو کې څنګه ملازم شي کنه دي دغه شان زمونږ رشید علي خان دهقان تعویض ناول لیکلی دی ډرامې لیکلی دي ټي وي دپاره زمونږ نثار محمد خان صاحب بالکل چې هغه په خپله ډېر ښه لیکوالو یو کتاب هم لیکلی دی هغه ابوذر غفاري باندې دغه شان هغه 40 فلمونو له چې فلمونه لیکلي دي نو دغه شان د نور ارباب عبدالغفور صاحب او د هغې چې غزلې په ریډیو کې نشر شوي نو دا ټول چې دي بنیادي طور سره ادیبانو دي ادب نه بغیر د ریډیو چې دی نو نه خوند اخیستل او خوند خلکو ته رسول دا ناممکنات دي پروفیسر صاحب ډېره مننه ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکو او موږ چې دی د سمندر خان ریډیو ستاسو شجاع صاحب ستا ټولو ملګرو چې هغوی زه بیا چې دی نو څه د کوه قاف سیل ته بوتلمه ځکه چې دا ریډیو ما دپاره د کوه قاف نه کم نه دی او زه په هغې په یادونو باندې ژوند یم او د هغې هر یو کردار ما دپاره شهزاده دی او د هغې هر یو زنانه کردار ما دپاره ښاپیری ده بالکل دا پروفیسر صاحب چونکه موږ ستاسو د موجودګۍ نه فایده مخلو ستاسو الله پاک دې تاسو ته نور هم ژوند درکړي موږ غواړو دا چې کوم ریډیو پاکستان کې چې کله ابتدایي دور کې کم خلک وو د هغې شخصیت او د هغې د فن حوالې سره خلکو ته پته ولګي نو دې سلسله کې موږ نن یو پروګرام دا کړو نو موږ بیا هم ستاسو شکریه ادا کوو
ډیر مهرباني شکریا ګران اوردونکو تاسو نه به د احمد ندیم قاسمی په دې شعر باندې اجازه غواړم کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا